बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मलګرو زم زمرد بنری پروګرام دی د مسافر ستونزې د ورځ باندې تاسو ته پته موږ پروګرام د مسافر ستونزو کې کوشش زموږ دی چې د بین الملل پاکستانیانو او سپیشلی د مسافرو د هغې چې کوم ستونزې د هغې چې کوم مشکلات یا په بهرنو هیوادونو کې چې کوم هلې ځلې کېږي په هغې باندې نیوز ریپورټس تیارو او تاسو له راوړو. نو قدرمنو کتونکو نن هم زموږ سره پروګرام کې تقریبا 15 نیوز ریپورټس دي او هغه ستاسو دپاره به راوړو. پروګرام شروع کې زه یو خبره کول غواړم. زموږ د پاکستان تقریبا 10,000 پاکستانی طلبا چې دي دا په بشکیک کرغیزستان کې په میډیکل کالجونو کې هلته کې سبق وي. پرایویټ هاسټلز کې دوی پاتې کیږي. ویلی شي چې په دغه هاسټل کې د مصر سره تعلق لرونکي یو سټوډنټ د هغې ځای د لوکلو سره جګړه کړې وه او لوکل چې کله رالل نو د مصر حکومت هم سټرانګ او د هغوی امبیسي د خپلو خلکو تپوس کوي. نو هغه د پښتو یو متل دی زموږ د پښتنو په معاشره کې وایي اوبه چیزونو په کمزوري ځای ورځي. دغه ځای لوکل تقریبا وایي چې 500-600 خلک د دغې ښار د بشکیک د کرغزستان 500-600 خلک راوتی او په دغه هاسټل باندې حمله کړې او په هاسټل کې تقریبا 10,000 پورې پاکستانیان چې په دې کې 1,000 سټوډنټس چې دي هغه د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي. په هغې کې جینکۍ هم دي او هلکان هم دي او ډیر زیات په تکلیف کې دي. ځکه د پروګرام په شروع کې دا خبره کوم چې زموږ حکومت ته دا غږ ورسي او په دې باندې فوري طور اکشن واخلي. ویلی شي چې هغې باندې حمله وکړله. 3 سټوډنټس چې د میډیکل سټوډنټس هغه پکې په حق رسېدلي شهیدان شول ځکه چې د تعلیم دپاره تلي او بېګناه کار چا وکړو جګړه چا وکړه مړه پکې څوک شو. د دې سره سره هلته جینکۍ چې دي هغه هم میډیکل سټوډنټس دي او د هاسټل نه هم خلک ویستل دغه پاکستاني سټوډنټس ویستل او د هغوی دا وینا ده دغه سټوډنټس چې پاکستان سفارتخانه څه قسمه رابطه نه کوي خلکو سره رابطه مو کړه. ډېره لویه واقعه ده چې یو ځای کې 500-600 خلک راوځي او په هاسټل باندې حمله کوي. په کار دا و چې دغه ځای ګورمنټ هم د دې تحفظ کړی وي او بیا 3 کسه پکې مړه شو. ډېر پکې زخمیان دي او ډېرې جینکۍ پکې غریبانانې غم دغه شوي دي د زخمیانې شوي دي ټول. نو په دې کې 1,000 د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي. زه د خپل حکومت نه دا مطالبه کوم چې دغه سټوډنټس که زموږ په ملک کې د تعلیم سهولیات وی نو ولې به دی هلته تللی. اوس هلته تلي نو په دغې بلکې به زموږ د پاکستان سفارتخانه وي. نو سفارتخانه خو یي د دې دپاره چې په ملک کې کم د پاکستان خلک یي هغوی تپوس وکړي د هغوی څه مشکلات وي په هغې باندې مطلب دا دی د هغوی مرسته وکړي. نو دغه 10,000 پاکستاني طلبا چې دي او هغوی د هاسټلو نه هم ویستل. باران ورېده او هغوی بشتري او خپل بیګونه اغوستي ویستل. دا پته هم نه لګي چې دی به چېرته به ځي او هغه ویستل او د تپوس څوک نشته. نو زما غږ که څوک زموږ د ملک اوري نو زه دا وایم چې د دغې طلباو ځکه چې د هغې پیرنټس چې څوک خبرې د هغوی په زړه به څه تېرېږي چې کوم په پاکستان کې د هغې پیرنټس دي چا چې د خپل بچي د میډیکل دپاره لیږلي او هغوی خبرې د دې واقعیا نه. ډېر طلبا دا وایي چې یاره موږ ته دومره اکسس میلاو شو چې موږ ایرپورټ ته لاړ شو هر یو ملک ته چې کوم فلایټ اویلیبل موږ به ځو چې د دې ځای نه وځو ژوندي وځو. نو بهرحال دا یو میسج خپل ګورمنټ ته خاص کر که زموږ د خیبر پختونخوا وزیر الله دا خبر اوري نو په دې کې ویلی شي چې 1,000 طلبا چې دي هغه د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي. نو فوري طور په دې باندې مطلب دغې ځای د پاکستان سفارتخانې سره رابطه پکار ده. ملګرو پروګرام کې زموږ سره 15 نیوز ریپورټ دی. لومبنی ریپورټ چې دی په کال کې یو ځل په شارجه ایکسپو کې شارجه چلډرنز ریډینګ فیسټیول چې دی د دې تابع کیږي او په دې کې بچو ته ماشومانو ته د سکولونو ماشومانو ته عام خلک خپل بچي راوړي هغوی ته د بوکس ریډینګ اهمیت ښایي چې د کتاب د پړاوهلو اهمیت څه دی
مخکې به خلکو ته کتابونو سره ډېره مینه کوله، اوس په مزه کمیږي. راځي هغه ډیجیټل دغه ته که لیپټاپ او کمپیوټر او موبایل او برحال د شارجې د ګورنمنټ دا ډېر ښه قدم دی چې هغوی هر کال که یو انټرنیشنل بک فیر کوي، هغې کې هم عامو خلکو ته خلکو ته د کتابونو د ریډینګ حوالې سره معلومات ورکوي. خو یو فیسټیول داسې چې هغې ته وایي شارجه چلډرنز ریډینګ فیسټیول، او هغې کې ماشومانو ته د بکس ریډینګ حوالې سره دغه کوي چې دا ډېر زیات ضروري دی. د دې سره سره په شارجه ایکسپو کې د ماشومانو دپاره د لوبو پلی ایریاز جوړ کړی شوي دي، او هغې کې هم دا کې دا فیسټیول ختم شو او 12 ورځې و د 1 مای نه د 12 مای پورې ډېر زبردست و. نو په هغې موږ ستاسو دپاره یو رپورټ تیار کړی دی په دې غرض باندې چې زموږ ملک کې هم دا پته ولګي چې یاره دلته کې د دې ځای خلک د سکولونو د ماشومانو او د هغوی د سټډي سره خیال ساتي، بیا د کتابونو سره د هغوی د بکس ریډینګ سره شوق څنګه پیدا کوي. نو په دې موږ ستاسو دپاره یو رپورټ تیار کړی دی. راځئ چې د پروګرام لومبنی رپورټ شارجه چلډرنز ریډینګ فیسټیول باندې یو رپورټ دی، دا وګورو. शारजा चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल हर साल शारजा बुक अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किया जाता है। इस साल भी ये त्यौहार मई में जारी है। शारजा चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल हर साल सुप्रीम कौंसिल के रुकन और शारजा के हुक्मरान हिज हाइनेस शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी और उनकी अहलिया हर हाइनेस शेखा जवाहिर बिनते मोहम्मद अल कासमी और सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन की सरपरस्ती में मुनक्किद होता है। इस त्यौहार का असल मकसद इस जदीद दौर में बच्चों को मोबाइल और टैबलेट से दूर करके किताब की अहमियत और कुतब बीनी की आदत को फ़रोग देने के लिए मुनक्किद किया जाता है, ताकि बच्चे मोबाइल और टैब्स के मनफी असरात से दूर रखे जा सकें। त्यौहार में शारजा के मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और उसातिज़ा भी शामिल रहे। त्यौहार में प्ले एरिया में बच्चों के लिए मुफीद सरगर्मियों का इंतज़ाम भी रहा। बच्चों को मुफ्त स्टेशनरी और दिलचस्प किताबें भी बांटी गई। इसके साथ साथ एक लोकल स्कूल के बच्चों ने परफॉर्मेंस भी पेश की और अलावा जी टीचर्स और बच्चों ने खैबर मिडल ईस्ट टीवी से अपने ख्यालात का इजहार भी किया। It's important and it's nice and beautiful and so nice to read. The reading is charging for brain. It's very important. Very important. Thanks قناة خيبر. مكان جميل جدا وأنصح الأطفال بأن يأتوا إلى هذا المكان الجميل. أنصح الأطفال بأن يقرأوا لأن القراءة هي مصدر العلم، مثل أمير الأطباء أبو بكر الرازي كان ينصحنا بأن نقرأ الكثير والكثير من الكتب.
Yeah, it's very nice and let people to know a lot of the reading reading, and maybe you could come here and charge your brain with the books. This is Sharjah Reading Festival. It is so nice, and this is a nice place to get charging for reading. And just thanks قناة خيبر for all of these nice things. دكتورة وفاء حجاج كاشف، رئيس قسم اللغة العربية بكلية البيان بمدرسة البيان الوطنية الخاصة. في الحقيقة اشتركنا في هذا الملتقى يعد فرصة طيبة لتعريف الطلاب بأهمية القراءة وأهمية أن يكون الطفل قارئ منذ الصغر، لأن هذا سيترك بصمته عليه حينما يكبر، لأنه يسلح نفسه بالمعارف ويزود نفسه بالأشياء الجديدة ويطلع نفسه على كل شيء، فكل كتاب يقرأه هو عبور به نحو الماضي ونحو المستقبل ونحو كل شيء. إذن هي القراءة مهمة، وقيام الشارقة بالاهتمام بهذه المحافل وهذه الملتقيات التي تعزز قيمة القراءة التي هي غذاء العقل، وشيء مهم جدا وشيء من الجميل أن نرسخه في نفوس أطفالنا. كان لديهم شغف وكانوا يستشعرون أنهم يقومون بعمل جيد، وكانوا يستشعرون أن هذه المشاركة سوف تترك أثرا جيدا على من يشاهدها وعلى صورة مدرستهم في أذهان الناس. هم كانوا يتطلعون إلى هذا اليوم وتدربوا جيدا إلى أن يقدموا هذا العرض الشيق الذي قال عنه أنه الجميع أنه very interesting. شكرا قناة خيبر، وهذه القناة التي تهتم بهذه المحافل قطعا هي قناة مبدعة وقناة تلبي احتياجات المجتمع المدرسي والمجتمع الذي يريد أن يطور أطفاله إلى الأفضل. شكرا لكم. شكرا. نن راغلو شارجا ایکسپو تا شارجا ایکسپو کې تاسو ته پته ده چې شارجا چلډرن ریډینګ فیسټیول دا لګېدلی دی. هر کال د شارجې ګورنمنټ شارجا چلډرن ریډینګ فیسټیول د دې اهتمام کوي، او د هغې وجه دا چې دی غواړي چې د ماشومانو د کتاب د پړاوهلو سره د دې شوق پیدا شي، یعنی سپیشلی بک ریډینګز باندې دا فیسټیول کېږي. پوره ډېر لوی هال شارجا ایکسپو چې څومره تاسو ګورئ دا چې څومره هالونه دي هغې ټول کې دا شارجا چلډرن ریډینګ فیسټیول لګېدلی دی، او د 1 مای نه د 12 مای پورې، نو د 1 مای نه والا د 12 مای پورې دا فیسټیول لګېدلی دی. د مختلف سکولونو ماشومان هم راځي دلته، هغې ګوري، هغې دپاره د ماشومانو دپاره د لوبو هم ډېر زبردست ځایونه تیار کړی شوي دي، او هغې کې هغې لوبې هم کوي. د دې نه علاوه د کتابونو سره د پړهایي د ریډینګ چې دی د هغې شوق پیدا کېږي، او مختلف چې کوم سټالز لګېدلي په هغې کې ماشومانو ته د تعلیم اهمیت ورکوي، د کتابونو د پړاوهلو اهمیت ورکوي. نو دا د شارجه ګورنمنټ یو ډېر زبردست کوشش دی. کال کې یو ځل د شارجه بک اتارټي د طرف نه یو بک فیر لګي، او یو چې شارجه چلډرنز ریډینګ فیسټیول چې د دې اهتمام کیږي. نو ډېر زبردست ځای دی، او زه وایم چې خپل ماشومان راولئ دلته چې وګرځي، دلته وګوري، هغې به د تعلیم سره شوق هم پیدا کېږي، او نور هم ډېر د لوبو پکې ډېر زبردست ځایونه دي. نو ما وی چې دا تاسو ته په دې باندې یو رپورټ تیار کړو، تاسو خپل بچي هم راولئ دلته. د مختلف شارجه د پرایویټ او سرکاري سکولونو ماشومان راځي، او تاسو خپل بچي هم ضرور راولئ دې فیسټیول لا ډېر زیات په انجوای کیږي. د الله په امان. جی کتونکو تاسو رپورټ وکړو شارجه چلډرنز ریډینګ فیسټیول، او تاسو کتل چې د یو لوکل سکول د شارجې د یو لوکل سکول چې کوم د دې لوکل سکول د هغې ماشومان هم پکې راغلي وو، هغه خبرې اترې د هغې د پرنسپل خبرې اترې هم تاسو اورېدې. زموږ پاکستاني سکولونه دومره دلچسپي نه اخلي، پکار دا چې د هغوی هم ماشومان ډېر کم راځي. پاکستاني سکولونه مطلب دا چې که زموږ پاکستاني سکولونه زموږ ذهنیت هم که د ملک نه لرې یو دلته، خو بیا هم زموږ هغه چې زموږ ذهن خپل ملک هغه یي، نو دغه نه کوو. موږ پکې زیات د پاکستاني سکولونو ماشومان نه دي لیدلي، خو دا یي د فري انټري او د لوبو دپاره ډېر زبردست ځایونه جوړ کړي شوي. برحال ډېر ښه رپورټ و شارجه چلډرنز ریډینګ فیسټیول، او زما یقین دی چې زموږ کتونکو به دې نه معلومات اخیستي. نو کتونکو زموږ سره په پروګرام کې دویم رپورټ چې دی هغه
د یو ریسټورانټ د پرانستې حوالې سره دی. مخکې وخت کې د الکباب الافغاني په نوم باندې یو ریسټورانټ به چلېدو، د هغې 15 نه واله 20 پورې برانچونه وو او د هغې اونر چې و هغه حاجي عبدالباقي ترمیزي و. هغه ګروپ هغه خرڅ کړی و، دی بیا تللی و ترکي ته، 3 کاله په ترکي کې و. د ترکي نه واپس راغی او یو ډېر ښایسته ریسټورانټ پرانستی په القصیص دوبۍ کې وکړه، افغان ترک پیلس ریسټورانټ، او ډېر زبردست ریسټورانټ دی. او په دې کې هغوی زموږ د خیبر پښتونخوا د پېښور شینواري کړایي چې دا سپیشل او خاص کر د پېښور نیوله کس راوستی هم دی پکې. خو د دې سره سره څنګه چې دې نوم افغان ترک پیلس دی، نو د ترکي نه هم د شیف راوستی دي او دغه ترکي والا شیف چې دی هغوی ترکي خوراکونه هم تیاروي. نو افغاني خوراکونه، ترکي خوراکونه او پاکستاني خوراکونه ټول په دې رسټورانټ کې میلاوي. د دې پرانسته وشوله او د دې اونر چې دی حاجي عبدالباقي ترمیزي دی. په دې باندې موږ ستاسو دپاره یو ریپورټ تیار کړی دی. نو راځئ کتونکو چې افغان ترک پیلس ریسټورانټ دوبۍ په دې باندې دا ریپورټ دی، دا وګورو. تیر ورځ په دوبۍ کې د افغان ترک پیلس ریسټورانټ لومبنی برانچ پرانسته وشوه. په دې ریسټورانټ کې د افغانستان د خوراکونو نه علاوه د ترک مشهور خوراکونه هم تیاریږي. د ترک مشهور خوراکونو دپاره د ترکي نه د دې کاریګر په خصوصي توګه راوستی دي. د پېښور مشهور شینواري کړایي هم د دې ریسټورانټ سپیشلټي ده او د افغانستان مشهور آیس کریم هم په دې ریسټورانټ کې میلاویږي. په دې موقع د افغان ترک ریسټورانټ مالک عبدالباقي ترمیزي خیبر میډل ایسټ ټلویزیون ته د ریسټورانټ د پرانستې په هکله څه دارنګې وینا وکړه. عبدالباقي صاحب د ټول ناول خو ډېر مبارک شی، ډېر ښایسته لوکیشن القصیص کې، ځای هم ډېر ښایسته. نو هغه زاړه روایت مې یو ځل بیا تازه کړ. ډېر مبارک شي. څه به وایي؟ وعلیکم السلام. ډېره مننه زمرو صاحب او تاسو راغلی. الحمدلله نن اول رستوران زموږ د افغان ترک پیلس اوپننګ وشو. انشاءالله په زر وخت کې دوم دریم به سټارټېږي انشاءالله. نو دې کې د افغان ترک نو مطلب دا د افغان خوراک خو ډېر زیات مشهور دي، نو داسې د ترک ټچ په پکې مې که نه؟ او زه کله چې زه لاړم دې ځای نه بیا ترکي کې وم 2-3 کال. هغه خوراکونه انسپایر مې وشو. بیا هغه ځای نه سپیشل شیف مې راوړه، غټ 2-3 شیفونه مې راوړه ترکي نه. خو کوم چې اوریجنل ترکش کوزین دی هغه دلته مې راوړه. یو مې بل ډېر زبردست دغه وکړو، ما اورېدلي وو چې افغان آیس کریم خوړلی مې نه و، اوس چې مې وخوړل نو واقعي چې افغان آیس کریم چې نو ډېر زیات مشهور دي. نو دا راته ووایي چې دې کې څه استعمالوي چې دا کم ملک دی هغه هم پیوره ده، وجه څه ده د دې د ټیسټ؟ په دې کې هیڅ څه نشته، بس فرش ملک دی،
फ्रेश मिल्क मग रावड़ो और चीनी और मिल्क दे पके हेज मसाले नश्ता पके पलास के हैंडमेड दे पदे के देर जहमत भी हैंडमेड जोड़ा बोले के जहमत देर के نو دا وخت ډېر خلک تاسو ګوري او مطلب دا چې د یو ای بیا خاص کر د دوبۍ خلکو ته تاسو دوباره د ښه خوراکونو آغاز وکړو نو څه میسج به ورکوئ دا میسج ورکو چې زما ویژن دا دی او خوشي په دې دی چې زه ښه خوراکونه خلک ته ورکوم په دې کې خوشي دی پیسه ګټولو کې خوشي نشته او خیبر ټلویزیون خو د اولې ورځې نه ستاسو مرستیال دی ملګری دی خیبر ټلویزیون خو زموږ پارټنر دی سټارټینګ نه تقریبا 20 رستورانتونه موږ اوپننګ وکړه په ټولو کې خیبر او خیبر په الحمدلله د خیبر وجې نه زموږ ډېر غټ مارکیټینګ وشو ډېره مناسب او الله دې پکې نوره ډېره کامیابي واچي ډېر یو ځل بیا مبارک ستاسو ډېره مننه ډېره متشکر جی مینوالو تاسو افغان ترک پیلس ریسټورنټ په دې باندې تاسو ریپورت وکتلو ډېر ښایسته دغه په دې کې تاسو وکتل چې افغان آیس کریم په دې کې تیاری کی دا د لاسو سره تیاری پخوا به چې موږ واړو نو چېرته به بازار ته لاړو نو په بازار کې په ګاډۍ کې به دغه تاسو وکتو چې داسې یو دغه چورلاو او آیس کریم تیارول دا د افغانستان آیس کریم ډېر زیات مشهور دی په اوریجنل طریقه هم په دې ریسټورنټ کې تیاریږي او افغان آیس کریم ډېر زبردست دي هغه تاسو هم وکتل او ریپورټ هم تاسو وکتو ډېر زبردست ډېر ښه خوراکونه دي افغان ترک پیلس ریسټورنټ یو ای کې مطلب دا دی چې ریسټورنټ ډېرې زیاتې شولې او زیات پکې افغاني او پاکستاني ریسټورنټ چې دي ډېرې زیاتې خوراکونه هم ډېر زیات ښه دي نو مخکې به زه تاسو ته د چې کوم زموږ بل ریپورټ دی د هغې نه وړاندې به زه یو ځل بیا چې د پروګرام شروع کې کوم یو میسج ما ورکړی و چې بشکیک کرغزستان کې چې کوم میډیکل سټوډنټس دي پاکستاني 10,000 سټوډنټس دي او هلته کې یو واقعه شوه چې یو ایجپشن هلک د هغه ځای د لوکلو سره جګړه کړې وه هغه لوکل راغله هغه ایجپشن یې مو وه خو چونکې هغې ته بیا زیات څه ویلی نه شو په هاسټلو راغلي دي او په هغې کې تقریبا 10,000 پاکستاني هلکان جنکۍ او په هغې کې 3 کسه وجلي هم دي او ټول یې د هاسټل نه ایستلي هم دي نو برحال زموږ د حکومت دا ذمهواري جوړېږي چې هلته د پاکستان سفارتخانې په ذریعه باندې رابطه وکړي او دغه ماشومان موږ به ورته ماشومان ځکه چې سټوډنټس دي د دغه هلکانو د دغې جنکو د هغوی تحفظ خیال وساتلی شي او فوري طور حکومت پاکستان په دې کې مطلب دا چې کار وکړي نو کتونکو اوس په مخکې چې زموږ سره کوم ریپورټ دی هغې د تلو نه مخکې به زه دا ووایم چې خیبر میډل ایسټ ټلویزیون همیشه زموږ کوشش دا چې پروګرام د مسافر ستونزې کې زموږ کوشش دا چې زموږ بیرون الملک پاکستانیان چې دي مسافر چې دي هغوی چې څه قسمه مشکل یې هغوی ته څه قسمه مسلې د خیبر ټلویزیون سره رابطه کوي خیبر ټلویزیون دا روایات دی چې موږ همیشه د خپلو کتونکو د هغوی چې څه مشکلات دي نو هغه یو برج کردار ادا کوو او هغه په یو پازیټیو انداز کې خپل ملک ته رسو د خپل ملک واکدارانو ته رسو خپل ملک مشرانو ته رسو چې هغوی ته ورسي نو دغه شان کوشش زموږ دی او زموږ بین الملک پاکستانیان زه به د یوې خبره کوم د سعودي عربیا خبر وکړم په یوې کې تقریبا 18 لکه پاکستانیان اوسېږي په دې کې 8.5 لکه چې دي دا پښتانه دي او د دغه شان سعودي عربیا کې هم تقریبا 28 لاک پاکستانیان دي هغې کې 13 نه واله 14 لاک پورې پښتانه دي یعنې نیم پکې د نیم ته نږدې دا پای کې پښتانه دي نو دوی خپل محنت وزري کوي او دوی که پیسه په هره طریقه لګي ملک ته نو فایده زموږ د ملک ته کوم ریمیټنسز چې ځي نو د هغې سره زموږ د ملک سلسله روانه ده نن سبا کوشش کیږي چې یاره په قانوني طریقه باندې خلک پیسې لیږي او مخکې به د هونډۍ طریقه استعمالوله اوس چونکې د هغې نه ریټ هم د ایکسچینج او د بینک ښه دی زموږ د ملک پکې هم فایده او زموږ ستاسو پیسه چې د هغه په محفوظه طریقې سره رسي نو زما مقصد چې بین الملک پاکستانیان چې کم که ځان له محنت کې خو دغه پیسه په هر چینل کې خو زموږ ملک ته ځي زموږ د ملک معیشت پې روان دی نو د دې چې بیا کم مشکلات نو هغه هم زموږ د حکومت ذمهواري ده د سټیټ ذمهواري چې د دې مشکلات حل کوي نو کتونکو
یو بریک لبسو د میل او د هغې نه بعد به زه تاسو ته بیا د ریمیټنسز حوالې سره د پیسو لیږلو حوالې سره یو رپورټ په تاسو ته وړاندې کوم او په هغې کې د بینالملل پاکستانیانو دپاره یو خوشخبري هم ده نو وړاندې کوم خو د دې نه وړاندې زموږ سره په پروګرام کې دا وخت شوی دی د بریک یو د میله ځو موږ سره اوسئ ډېر زر واپس راځو جی مینوالو یو ځل بیا هر کله وې ما د یو لنډې شان د مینه وروستو پروګرام تاسو ګورئ د مسافرو ستونزې د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دبۍ سټوډیو نه پروګرام کې موږ تاسو ته مختلف سټیټونو نه نیوز ریپورټ چې دی تاسو ته وړاندې کوو د مینه مخکې ما په ریمیټنسز باندې د پیسو لیږلو باندې خبره کوله څومره چې بینالملل پاکستانیان دي هغه یې که لږه پیسه ګټي که ډېره لږي خو خپل وطن ته خپلې کورنۍ له خپلو بچو ته یې لیږي او هغې سره زموږ د ملک بینکونه زموږ د ملک معیشت چې دی هغې باندې ډېره غټ اثر پرې وځي او د ملک دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې کوم په قانوني طریقه باندې پیسې سي د انډکس ایکسچینج یو ای کې تقریبا د 48 کالو نه انډکس ایکسچینج چې دی هغه کار کوي او رمضان کې د هغوی یو شان رمضان یو د هغې یو پروموشن روانو او په هغې کې ډېر ښه انعامات چې دي هغه کومو خلکو چې په قانوني طریقه پیسې وطن ته لیږلې او د انډکس ایکسچینج په ذریعه باندې لیږلې نو هغې به قراندازي کوله هر هفته به قراندازي کوله 4 هفتې وي په رمضان کې نو په هر هفته کې به قراندازي کوله په هغې کې به پیسې راوتلې کسانو ته به مطلب دا دی چې په قراندازۍ کې انعامات یو ته پکې 2.5 ګرامه سونه راوتی وه یو ته پکې مطلب دا دی چې موټر راوتلی و بل ته پکې کور داسې مختلف انعامات په ورکول نو انډکس ایکسچینج چې دی هغوی د لوی اختر دپاره هم د یو پروموشن اعلان وکړو او په هغې کې دی وایي چې په یو ای کې چې څومره ایکسچینجونه دي یا پاکستاني بینکونه دي نو چې کم ریټ د ایکسچینج کم ریټ نو دی وایي چې 10 پیسې به موږ زیاتې ورکوو چې څوک زموږ په ذریعه پیسې لیږي نو موږ به زیاتې ورکوو او دی رمضان کې چې کم دی پروګرامونه کړي شان رمضان حوالې سره پای کې خیبر ټلویزیون موږ د هغوی میډیا پارټنر دی میډیا هاوسز چې کم د دې پارټنر هغو ته ایوارډز هم ورکړو نو په دې کې خیبر میډل ایسټ ټلویزیون ته هم په رمضان کې په ښه پروګرامونو په وجه باندې ایوارډ میلاو شوی دی دا زموږ د کتونکو دعاګانې دي د خیبر میډل ایسټ سره نو راځئ کتونکو چې د انډکس ایکسچینج باندې موږ د هغوی چې کوم سلیبریشن و په هغې باندې موږ ستاسو دپاره یو رپورټ تیار کړی دی چې دا وګورو इस साल शान रमज़ान सीज़न 3 के बेहतरीन कामयाबी पर इंडक्स एक्सचेंज ने दुबई के मुकामी होटल में एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस की बेहतरीन कारकर्दगी पर उनको सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस तकरीब का मकसद ये भी था कि इस बार हुंडी पे वार और हुंडी से बायकॉट। इंडक्स एक्सचेंज का ये प्रमोशन ईद उल अजहा तक जारी रहेगा जिसमें आप अपने मुल्क पैसे भेजने पर पाएंगे मजीद अच्छे रेट्स। इस मौका पर बैंक पार्टनर्स और मीडिया पार्टनर्स को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसमें खैबर मिडल ईस्ट टीवी को शान रमज़ान सीज़न 3 के बेहतरीन अंदाज में प्रमोशन पर शील्ड दी गई। इस तकरीब में इंडेक्स एक्सचेंज के CEO, मार्केटिंग हेड और मुख्तलिफ बैंक के कंट्री हेड्स ने भी खैबर मिडल ईस्ट टीवी से अपने ख्यालात का इजहार किया।
सबसे पहले तो मैं खैबर टीवी की सारी जो व्यूअर्स है सबको जो है हमारे इंडेक्स एक्सचेंज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। साथ साथ खैबर टीवी के जो मैनेजमेंट से सबको जो है हमारी इंडेक्स की तरफ से जो है इस प्रमोशन में हमारी जो एज ए पार्टनर यूएई में जो है एज ए मीडिया पार्टनर आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया हुआ, तो आप सबको मुबारकबाद हो। शान रमज़ान सीज़न 3 जो है ये जो प्रोमो हमने लॉन्च किया था, दिस इज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोमो इन द इंडस्ट्री। तो इस प्रोमो जो है देयर आर मल्टीपल माइलस्टोन वी अचीव इन दिस प्रोमो इन द इवेंट। आप लोगों ने शायद सुना होंगे देयर आर मेनी एरियाज वी ब्रेक द रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर ऑपरेशन। अब जो आज इसके साथ जो हमने जो एक ईद उल अज़हा का प्रोमो लॉन्च किया, इसका जो थीम है, ये थीम सिर्फ के सिर्फ हम इस कंट्री में, इस यूएई में जो हम जो जिस बिज़नेस में हम लोग इन्वॉल्व हों, रेमिटेंस बिज़नेस, तो हम ये हमारी ये सोच है जो हमारी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भी होए। तो ऑन दोज लाइन बेसिकली हमारी इस प्रमोशन को हमने थीम किया था। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज बीइंग ए कॉरिडोर वेयर इलीगल हवाला और हुंडी चैनल यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रमोशन का जो मेन थीम है, ये जो इलीगल चैनल से जो पैसा भेज रहा है, we will be trying to reach to those pie of the people of the expatriate Pakistanis who are residing in UAE। तो इसलिए हमारी इस प्रोमो की थीम जो है हमने जो बनाया है इस बार हुंडी पे वार। This is the theme we have created for this and we have created a song and as well as a music also for this specific promotion. We are planning to send all our creatives and activities to this SBP also, State Bank of Pakistan officials also, because this is basically a cause to the country. It's a pain area for overall Pakistan economy also. So thank you so much once again खैबर टीवी, जो हमारे साथ जो है आप लोग पहले से ही हमारे साथ है, and we'll inshallah we'll be coming up with more promotional campaign for our customers. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इंडेक्स एक्सचेंज की रमज़ान कैंपेन अब की बार आपकी सरकार जो थी एक मुनफरिद कैंपेन थी इंडस्ट्री में, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने कस्टमर को चॉइस दी थी कि वो कस्टमर अपनी मर्ज़ी का इनाम चूज़ करे। और जो उन्होंने आउटरीच की इस कैंपेन के थ्रू जगह जगह में, इसमें बैंक्स, यूबीएल बैंक भी इन्वॉल्व था, तो हमने कैंप्स में, हमने लेबर कम्युनिटीज़ में, हर जगह पे, और जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, कुछ एनजीओ एक कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं एरिया वाइज, तो उनको इन्वॉल्व किया, उनको इंगेज किया और ये पैगाम जो था सारी जगह पे पहुँचाया। तो उसके बाद कस्टमर ने माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस दिया और हुंडी को छोड़कर लोग हमारी तरफ आए, लीगल रेमिटेंस की तरफ, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है और हमारे मुल्क के लिए, एक इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी अलामत है। अस्सलाम, मेरा नाम फैसल राशिद है। मैं बैंक अल-फलाह में होम रेमिटेंस, एफआई और इंटरनेशनल बिज़नेस को देखता हूँ। आज हम जिस प्रोग्राम में हम लोग आज आए हुए हैं, ये प्रोग्राम जो है इंडेक्स ने लॉन्च किया है। उन्होंने जंग का ऐलान किया है हवाला हुंडी के ख़िलाफ़। ये हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान को इस इनिशिएटिव की ज़रूरत है। और हमारा ये है कि देखिए जी, हवाला हुंडी एक वो मसला है जिसके लिए स्टेट बैंक भी और उसका जो हमारे यूनिट है PRI, वो उस पर बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि हम उसको क्रैक कर सकें। विद पार्टनर्स लाइक इंडेक्स वी फील दैट वी हैव द पीपल ऑन द ग्राउंड एंड द रीच ऑन द ग्राउंड कि हम इसको डैमेज कर सकेंगे। मैं सिर्फ आपके जो भी आप के साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि देखें, मुल्क को अभी ज़रूरत है ज़ेर मुबादला की। आप माशाल्लाह यहाँ बाहर रहते हैं, आप कमा के पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लीगली भेजें ताकि उसका फ़ायदा जो है मुल्क को हो सके। अस्सलाम वालेकुम, ज़मान नाम मुबारक था, ज़ कंट्री मैनेजर फैसल बैंक UAE के माँ।
او نن چې کوم یو پروګرام وشو د دې ډېر غټ یو مقصد دا دی چې زموږ څومره خلک څومره دلته کې یو کمیونټي پرته ده دا د خپل وطن ته پیسې په یو قانوني طریقه باندې لیږي. د دې یو پوزیټیو ریسپانس دا دی چې څومره زموږ ډېر خلک دي چې هغوی ته د ریټ شکایت او نورې مسلې وي، نو د دې کیمپین په وجه باندې دا یو ښه یو انیشیټیو ده چې هغې په ترو باندې دا خپلې پیسې هم لیږي، ریټ په متخه میلاویږي او سروس په مولډي ښه وي. نو مخکې نور هم داسې یو ګورنمنټ نه هم انیشیټیوز را روان دي او د ایکسچینج هاوسز هم په دې طرفه ډېر زیات زور دی چې خپلې پیسې کم خلک دي ځینې لیږي هغه په لیګل طریقه باندې ولیږي. زه په خپله باندې سپیشلی د خیبر ټي وي او د هغوی ټول ټیم او سپیشل د زمرود بنیري صاحب چې کوم دلته کې وي د هغوی بې پناه دلته کې خدمتونه دي په باره کې چې هغوی کوششونه دي کوم چې کوي او خپل خلکو ته وایي خپل مونږ وروڼو ته پاکستانیانو ته وایي چې هغه خپلې څومره هم پیسې وطن ته لیږئ خپل په قانوني طریقه باندې لیږئ او د ډېر غټ فواید دي انشاءالله. نو زه ستاسو یو جهان مننه کوم چې کوم تاسو دا خپل انیشیټیو دي، ډېره مهرباني جی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. देखिए इंडेक्स एक्सचेंज जो है 48 साल से इस कंट्री में है और पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तानियों की खिदमत करता रहा है. तो इस बार चूँकि हम बहुत सारी कैंपेन्स आते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं कि आप हमारी या लीगल रेमिटेंसेस करते रहें, क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि अगर अभी जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जितने भी लोग अभी बेचते हैं पाकिस्तान पैसे लीगली, उसका अगर 20% 30% लोग ही अगर लीगल की तरफ आ जाएं और कानूनी ज़राए से पैसे भेजें तो पाकिस्तान की मईशत पर सीधा सीधा असर पड़ेगा. और मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बाकी जो इस यहाँ पर इस कंट्री में हैं या कहीं भी पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, अगर उनको एक कम्युनिकेशन किया जाए, एजुकेशन किया जाए उनकी तरफ, उनको बोला जाए कि हुंडी एक बीमारी है, हुंडी एक कमज़ोरी है और हुंडी करना और इलीगल तरीके से पैसे भेजना हर तरह से जो है नुकसानदेह है, खुद के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी और मुल्क के लिए भी. अस्सलाम वालेकुम. मानम सलीम खान दे जी कोहाट से में दमा ताल्लुक थे और दटिम पर जनूबी पंजाब के उसेगम माँ द इंडेक्स एक्सचेंज न पैसे लीगल तरीके से पाकिस्तान था और चिदे माला नन बस खुदे पक अलते कि दमा बैंक चिदे अकाउंट अलफला बैंक दे الفلاح بینک اکاؤنٹ دے دلتن سے لگم الفلاح تا او خدای دې غیم خوشاله سي ته خدای دې خوشاله سي چې نن زد مقام ترالم مال غټ انعام راکو او د ما قران دزه کې چې د 250 گرام سونه ہوتی اور شکر الحمدللہ زه ډوړو هغه شکر گزارم د انڈیکس ایکسچینج اور الفلاح بینک غم. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम जाहिद अली और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोधना से है. मैं इधर यूए में होता हूँ. मैंने इंडेक्स एक्सचेंज के ज़रिए पाकिस्तान के बैंक यूबीएल में पैसे भेजे और जिसके बदौलत अल्लाह पाक ने इंडेक्स एक्सचेंज के होने वाली परफॉर्मेंस में ब्रांड न्यू कार जीतने का मौका पाया. मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और मेरा तल्लुक़ है एक खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सियालकोट से. तो मैं इंडेक्स एक्सचेंज से लीगल तरीके से पैसे भेजे थे अपने मुल्क पाकिस्तान में, तो जिसमें इनका प्रमोशन चल रहा था अब की बार आपकी सरकार, उसमें से मेरा इनाम निकला है पाकिस्तान में एक खूबसूरत घर. तो आप भी लीगल तरीके से पैसे भेजें और इसी तरह के ढेरों इनामात हासिल करें. زموږ صاحب ټولو کې پهله خو زه شکریا ادا کوم د خیبر میډل ایسټ چې تاسو موږ سره په دې ایونټ کې شرکت وکړو. دې نه پس په خپلو پښتنو وروڼو ته بالخصوص ټول پاکستاني وروڼو ته دا خواست کوم چې خپل وطن سره محبت وکړي او لیګل طریقې باندې لیګل چینلو باندې خپل کور ته پیسې لګي. دې سره ستاسو هم فایده ده او زموږ د خپل وطن هم فایده ده. نو د انډیکس ایکسچینج د طرفه چې دا زموږ کوم یو کمپین شروع شوی دی په دې کې به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې خپل پښتنو او ټول بالخصوص پاکستاني زموږ سم ورونه خويندې چې دلته په اورسیز یو ای کې پاتې کیږي هغه ته ان شاء الله بهترین ریټ ورکو. نو تاسو چې د انډیکس ایکسچینج ته راشي او زموږ د بهترین ریټس نه فائدہ واخلئ. जी अस्सलाम वालेकुम. सब देखने वालों को हम दावत देते हैं आप इंडेक्स एक्सचेंज आएँ. इंडेक्स एक्सचेंज आएँ. हम लोगों ने एक ऐलान जंग किया है हुंडी हवाला के ख़िलाफ़. इस कैंपेन में ये एक कौमी फ्रीज़ा है, इसमें हमारा साथ दें, हमारे साथ हैं. इंडेक्स एक्सचेंज आएँ, लीगल तरीके से अपने पैसे भेजें, ठीक है, कानूनी तरीका अपनाएं. और इस जो कैंपेन जो हमने लॉन्च की है इस बार हुंडी पे वार, इसमें हमारा साथ दें.
जी कतनको यो ځل بیا هر کله تاسو انډکس ایکسچینج چې کوم ریپورت هغه تاسو وکړو او د دې سره سره موږ بیا لاړو بریک لا ریمیټنس حواله سره په خبرو شولې پدې کې د یونایټډ بینک نماینده هم موجود دی چې کوم د مارکیټینګ هیډ دی کنټری منیجر آصف جام صاحب هم پکې دغه شان د فیصل بینک آی کې مبارک صاحب د نور بینکونو کشان پکې هم اور دیز اللہ اس بار ہنڈی پہ وار آگئی وہی چی دا ہنڈی خلاف منگ جنگ اعلانو کو چرا ہنڈی بنی اور پاکستان تب پا قانونی طریقہ باندے پیسیزی نو دا انڈکس ایکسچینج یو ډیر زبردست پروگرام او د پاکستانی بینکونو نمائندگان پاکی هم موجودو او د لوی اختر د پارا د پروموشن شروع دی په خیبر میډلسٹ ټلویزیون باندې او دا غوی پیغام دار چې اس بار هونډي په وار چې هونډي خلاف هغه وای چې مدا کو چې قانوني طریقه باندې خلک پیسې لګي مینوالو بلوچستان د پارا اکثر به خلکو دا وی چې را د یوې نه ډایرکټ فلایټونه نشته دی او مشکل سره بیا کویټ ته د پی ای فلایټس وو او بیا د دې سره سره مطلب دا دی چې تربت ته فلایټ نو او الین کې ډیر زیات پښتانه اوسېږي د خیبر پښتونخوا پښتانه هم دغه شان چې کوم په بلوچستان کې زموږ ورونه دي هغه زیات د بلوچستان سره تعلق لرونکي خلک په الین کې ډیر زیات ابوظبي او الین کې اوسېږي نو دغه مسافرو دا یو مطالبه وه چې که د الین نه د تربت بلوچستان د پاره یو ډایرکټ د پی ای فلایټ شروع شي نو هغه به ډیر ښه نو دغه خلکو هغه مطالبه چې دغه پوره شوې ده او د الین نه د تربت د پاره ډایرکټ فلایټ چې دی هغه شروع شوی دی او د دې فلایټ چې کوم آغاز او پرانسته چې وته وي افتتاح چې وي هغه د سفیر پاکستان فیصل ترمذی سے په لاس باندې او شو فیصل نیاز ترمذی سے په لاس باندې نو په پی ای چې کوم د الین متحده عرب امارات نه د تربت بلوچستان د پاره د فلایټونو آغاز شوی په هفته کې یو فلایټ فی الحال نو هغه باندې موږ تاسو د پاره یو رپورټ تیار کړی دی راځي چې دا رپورټ وګورو गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने अल-ऐन मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के दरमियान बराह रास्त परवाज़ शुरू कर दी। हफ्तावार परवाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को बराह रास्त राब्ता फ्राहम करेगी। इससे कबल उन्हें बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक पहुँचने के लिए कराची से गुजरना पड़ता था। ATR तैयारे की परवाज़ हफ्ते में एक बार हर जुमेरात को चलाई जाएगी। पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब फैसल नियाज तिरमिज़ी ने बुध को अल-ऐन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए रूट का बाकायदा आगाज़ किया और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम महसूस करते हैं कि दीगर मुकामात खास तौर पर पेशावर और दीगर बड़े शहरों को शामिल करके परवाज़ों की तादाद में इजाफा करने की ज़रूरत है। चूँकि अल-ऐन में मुकीम ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है, इसलिए कम्युनिटी अल-ऐन पेशावर रूट दोबारा शुरू करने का मुतालबा करती है। जी मीनावालो तासो د الین نه د تربت د پاره چې کوم د پی ای فلایټ شروع شو ډایرکټ فلایټ هغه باندې تاسو ریپورت وکړو او هیز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمذی صاحب امبیسډر اف پاکستان ټو یو ای دا غوی پلاس باندې د دې پرانستا او شولا او مطلب دا چې فلایټ لار هفته کې به یو فلایټ او په مزه مزه دی وي چې موږ د پیښور د پاره هم فلایټونه سیوا کوو د الین نه نور خارونه نور سټیټونو نه خوشته دي او د الین نه دی وي چې موږ د پیښور د پاره فلایټونه سیوا کوو الله دې کې چې زیات شي په اخره کې به پاکستانیانو ته چې کوم په متحده عرب امارات کې اوسېږي او خاص کر خپل پښتنو وروڼو ته دا میسج ورکوم چې متحده عرب امارات دا زموږ کور دی دلته موږ روزګارونه کوو زموږ بچي دلته اوسېږي بچي تعلیمونه هم کوي او متحده عرب امارات 18 لکه پاکستانیانو ته په خپله جولای کې ځای ورکړی دی نو موږ او تاسو ټولو له پکار دی چې د دې ځای د قوانینو احترام وکړو دا په موږ لازم ده که د ټریفک قانون دی که د دې ځای د سګنلو دی که څه قسمه قانون د دې ځای د صفای دی چې د هغې موږ خیال وساتو او دا خپل ملک وګڼو بلکې دا زموږ خپل ملک دی ځکه دی څومره مینه چې موږ ته راکړې ده
نو زه وایم چې دوره دې خلکو ته د 18 لکو خلکو ته دوره مینه په وطن کې نه ملګي کومه چې متحده عرب امارات موږ ته راکړي. خبره مې د دې سره وکړه چې یو 15 ورځې مخکې زه به ووایم چې میاشت مخکې زموږ یو پښتون ورور د ټیک ټاک ویډیو جوړوله او سیګنل د پیدلو چې کوم سیګنل دی هغه سورو سیګنل سورو او په سور سیګنل باندې تلل نه پکار چې سو هغه ګرین شوی نه. ما ډېرو ملکونو کې وکتل چې ځناور هم هغې ته ولاړي که هغه ما مرغۍ لیدلی چې هغه سیګنل ته ولاړې وي. خو زه هم پښتانه ټیک ټاک ویډیو جوړوله او مطلب سیګنل سور دی او دی پې روان دی د قانون خلاف ورزي وکړله او هغه ویډیو چې اپلوډ کړې ده نو هغه ته 10,000 درهمه جرمانه میلاو شوه. زه ټولو خپلو پښتون وروڼو ته دا وایم چې د دې ځای د قانون احترام کوئ. دا ډېر ښه ملک دی. موږ ته د محنت مزدورۍ دپاره موقع راکړی دی. ډېره مینه موږ ته راکړې ده. نو د دې ملک د قوانینو خلاف ورزي مه کوئ، د قانون احترام کوئ. دا زموږ یو کور دی، دویم کور دی، زم چې د اول کور دی. نو دا یو مختصر میسج و. کتونکو د پروګرام د مسافرو ستونزې وخت پای ته رسي. تمه لرم چې ننني پروګرام کې چې کوم رپورټ شامل کوم معلوماتو زموږ کتونکو به د هغې نه معلومات ترلاسه کړي. پروګرام وخت پای ته رسي. که الله ژوند راکړو په بله دې ورځ باندې به د نوي پروګرام نوو معلوماتو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم. خپل کوربه زمرد بندري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.